بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مونږ چرسي ته راغلي یو حضرت علامه مولانا مفتی محمد مسلم نستوي زید مجدو خاله او دا کوم مخصوص سوالات دغه نه کول چې جمعې ورځ او مدرسې کې کارون شروع دي. حضرت سره دوره وخت شته نه چې هغه بیا زیات تفصیلی وخت مونږ راکړی خو بهر حال مونږ د مختصر وخت کې هغه مخصوص سوالات تاسو نو او دغه نه ان شاء الله جوابات چې کوم هغه موږ راکړي هغه به تاسو په کلا غوښنه چونکه دغه په جماعت کې او دغه تدریسي خدمات ډیر زیات دي نو دغه پرانا کې ان شاء الله له موږ جوابات راکړي. حضرت اول خو پورا تعارف تاسو په کار تاسو پرونم سره زمانوم پورا محمد مسلم دی او ورکوالی کې ماشومان وایي کتاب والد سی بیا استادانو سره مغستو عمده قانون به مسلم ساده نوم محمد مسلم دی او ساده غیب مسلم باندې یادې والد محترم سره دی دا غي نوم دی خیسته محمد. تاسو تاریخ پیدائش سن 65 دی او تاسو سکن قبیله زمونږ قبیله ته د نجیان وایي چې کوم نیکه زمونږ د علاقه کې مشهوره قبیله د نجیان وایي او مستقل زیاده قناست زمونږ مستقل زی پیدری دا علاقه ده نسته زمونږ د والدې کلیو او دې سره لږ یو 6 کیلومتره کې د مردان طرف ته د نسته نه دوسرو طرف ته یو کلی راځي هغه ته نجیانو کلی ویل کېده اوس هغه نټاو شوی دی خو مخکې نو زمونږ نیکه چې کوم دی والد صاحب هغه د هغه ځای تاسو هلته دلته بیا دلته شفت شوي ماشومانو تعداد څومره دی بچو بچی زما 15 لوریانې دي 3 مې زامن دي څه مصروفیت دي د هغوی د هغوی یو چې دی نو هغه خو فارغ دی هغه درس تدریس کوي مدرسه کې موږ سره دی کامیاب مدرس دی ماشاءالله مولانا محمد زکریا صاحب او دویم چې دی نو هغه حافظ دی حافظ محمد یحیی صاحب هغه څه دنیوي ټکه پکه کوي او تعلیم یې سم دغه پوره کړی میډل پورې او دریم چې دی نو هغه حافظ محمد عیسی د دې وخت سره 6مه درجه کې ماشاءالله. تاسو ماشومان کوم دي تیر شي زمونږ د ماشومان چې کوم دي نو هغوی 3 فاضلات درس کوي او 2 زیر تعلیم دي ماشومان هم دې علاقه کې تیر شوي او ماشومان هم دې علاقه کې تیر شوي دي خپل کلي کې پس دغه سفرونه سبق لپاره چې کوم شوي دي نور خپل کلي کې وخت تیر کړی. ابتدایي تعلیم تاسو کوم ځای حاصل کړی؟ ابتدایي تعلیم هما دغه د سکول چې دی نو چې دویم پاس کړ نو زه بس سبق ته راووتم بیا فراغت نه وروسته مې ډبلې مې وکړ او دغه د بیا دلته کلي کې مدرسه وه ابتدایي سبقونه هغې کې وویل هغې نه بعد بیا لومبی سفر زما مردان ته وشو او هغې نه چې رالو نو بیا شیخپورې ته لاړم شیخپورې بیا چې رالم نو دا هلته ثانیه مې ووی بیا فیصل آباد کې او شیخپوره کې څه وخت ووی بیا خپل علاقې ته راغلم نو بیا خپل سبقونه تر تکمیلې پورې خپل علاقه کې بیا موقوفلې دپاره او تکمیلې دپاره قاضي حمید الله جان صاحب له ګجرمالې ته لاړم دا 2 کلاسونه مې هلته وو او هغې نه بعد بیا په سن 85 87 کې دور حدیث دغه کې دارالعلوم کراچۍ فراغت دلته نشو دارالعلوم کراچۍ بس 86 کې هم داخله اخیستې او 87 کې بیا فراغت شو فراغت تاسو ډبل ایم ای دا کوم څه کې ده اسلامیات کې او عربي کې دا یونیورسيټي نه کوي مدرسې ده اسلامیات خو یونیورسيټي نشي یونیورسيټي نشي دا کوم یونیورسيټي تاسو دا کړی پیښور یونیورسيټي ماشاءالله. تاسو استادان خو ماشاءالله ډیر قابل قدر استادان
نو بس استادان هم موږ دپاره ټول قابل قدر دي او زیات محنت موږ سره مور کړی دی زموږ والده هغه په هغه وخت کې چې دلته را د مسلې د توحید داسې خاص دغه نو چرچا نه وه نو هغې به یو د دې زنانو خپل څه کتابونه ورشتل بیان او د پښتو څه د مدرسه وه زموږ په کلي کې هغې به چلوله وړو ته به یې ښودل نو موږ ته سبق هغې چې دی نو ښودلی و سبق د هغې په دغه باندې بیا چې کله د دلته د شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد راغی مولانا سید مختار صاحب نوم نو هغه سره زما ماماګان کلک ودرېدل د هغې د وجې نه زما والده په مسله باندې د توحید پوه شوه او بیا دا یې جذبه وه چې یاره دې سبق ووایي نو هغې په ما باندې محنت شروع کړه د ناظرې هغې سره بیا زمونږ د ترور خاوند حاجي مکرم بابا نوم نو بیا موږ جومات کې به هغه سبق ښوده هغه هم اول د مسلې نه واقف نو خلاف خو بیا الله پاک اصلاح وکړه او په سپینه ږیره هغه قرآن یو ترجمه زده کړه بیا موږ ناظره قرآن د هغې سره وویه والدې سره نو دا درسونو دغه سلسله چې وه بیا روانه وه نو بیا هغې کې موږ درسونو کې به شرکت کوو په طالب علمۍ کې ستاسو بهترین ملګری څوک وه څه کې طالب علمۍ کې طالب علمۍ کې خو زموږ د کلي نه موږ سره داسې څوک نه او د کلي نه څوک نه او د علاقو چاته چې تلي یو بیا مختلف پاتې شوي ماشاءالله تدریسي خدمات ستاسو دي نن سبا نن سبا خو تدریسي خدمات دا چې ما سره موقوف علیه سبقونه دي دوه هدایې دي را سره او مشکات ته را سره او د غټې دورې سبق ته را سره بخاري دواړه جلد او ترمیزي او د تخصص سبقونه دي را سره د الاشباع والنظائر دی او داسې په مختلفو مسلو باندې طلباو ته درسونه کلاسونه اخیستل تخصص طلباو دا سبقونه ماشاءالله ډېر زیات دي تاسو منیج کوئ څنګه ټایم هم داسې نو یو خو وخت وشو ځکه چې زه د ما عمر چې دی نو دا 55 سال ته رسېدلی دی او 28 سال کې ما دور حدیث سبقونه شروع کړی او د هدایې کال کې 3 ځله به منګه وې سبقونه مخکې نه اورېدلي دي ډېر نو الحمدلله دې کې څه تکلیف نه وي کوم علماو نه تاسو قرآن ویلی موږ قرآن اول نه دلته خپل علاقه کې شیخ القرآن مولانا عبدالرحمن صاحب دارنګې مولانا ګل محمد صاحب د نورستان ای دلته کې وخت کې مدرسین پاتې شي بیا ما شیخ القرآن رحمت الله علیه نه قرآن ویلی مشر شیخ نه 3 کاله دا کوم سن کې دا په سن 80 81 82 3 کاله مسلسل دې کې تاسو ته داسې قابل قدر استاد نن سبا چې کوم علماو کې شریکو دا شیخ طیب صاحب هم دغه لږ وخت کېده چې دی دغه درس ته راوتی او مولانا میر سمیع الحق صاحب به ناست او مولانا تنار صاحب به ناست گزارې استاد بیا ورته بیا به ناست مولانا عبدالصمد امیر و دا به او دا هغه ټایم سره بس مشران کوم جومات کې وای 2 کاله زه شاه جومات کې وم او 1 کال جامع مسجد کې ماشاءالله دې وخت کې تاسو په نگرانۍ کې یا زیر اهتمام کوم مدرسه چلیږي دې وخت کې خدا جامع روضة الاسلام نسته ده مدرس کال کې څه ترتیبي په دې څنګه چې تعلیمي نصاب د مخکې وفاق المدارس نصاب او سوچ دی نو د وحدت نصاب هم دی د وحدت نصاب دی او په د هغې مطابق د قاعدې نه والی سړی نو قاعده حفظ تجوید ناظره او بیا 9 درجې او تخصص فی الفقه دا ټول درجات پکې په دغه ترتیب باندې ویلی کېږي راتلونکي ستاسو څه ارادې دي
نو بس راتلونکي خو دغه ارادې دي چې ته داسې اسباب پیدا شي چې الله هم پرې معاف کړي په دغې کوشش کوو نو لګیا یو چې څه هم وکړی شو پکې نو دا اوس هم تاسو تعمیراتي کار کوئ نو د دې اخراجات دغه تعمیراتي کار زموږ دا مدرسه چې کومه ده دا تقریبا 2 جرابه ده نو موږ پکې تش جومات جوړ کړی دی جی او موږ سره درسګاهونه او دغه نشته هاسټلې نو هیله ما نقشه جوړه کړې وه خو چې کله د کروړ نه دا دغه نه و نو مسله نه وه پېښه نو هغه وخت کې ما له 11 کروړ لاګت راکړی نو اوس د هغې دغه شوی دی ډېر زیات خو بیا هم زموږ عزم دی چې انشاءالله دا 3-4 میاشتې کې موږ پای کار شروع کړو او دا یو شانداره د توحید او سنت یو اداره امت ته پاتې شي اطرافو کې د مخلوق پاتې کېږي کې مخالفین به وي تاسو سره څنګه رویه ده یو وخت کې دوی مخالفین سخت وو عوام پوه نو او دا بعضې ضدیانو خلکو دی په دغه کې اغستي بیا وخت تېرېدو سره ځکه چې زما 45 سال لږ بګ وشو چې زه دا وړوکوالي نه دا درس تدریس دا سلسله شروع ده مشرانو پکې مخکې خدمتونه محنتونه کړي جی نو هغې دغه سره ورو دا خلک پوه شو خو خلاف خو دا خو ختمیږي نه ځکه چې د صحابو دور کې ختم نه شو د پیغمبر پاک دور کې منافقانو خاص په مدینه کې به دغه کو نو اختلاف خو نه ختمیږي خو دومره داسې خلک پوه شوي دي او موږ ته هغه چې ضرر رسولو کوم کوشش به کېده نو هغه کوششونه هغه دغه شوي دي مدم شوي دي که څوک کوي نو الحمدلله ناکامه دي دې سره تاسو دواړه بوډ وکتل وفاقم وحدتم د دواړو کوم نصاب تاسو ته غوره ښکاري نو نصاب خو به داسې چې پوره دغه په دغه باندې لري عبور زه خو د کتابونو مدرس سړی ما تعلیم باندې داسې عام لکه عبور چې اوس لکه سړی پوره په مضامینو حاوي نو دا پوره فیصله خو به هغه کولی شي خو دواړه الحمدلله مفید دي او مشرانو دغه کړي دي او ټول تقوادار او نیک خلک دي نو امید دی داسې ډېر فرق به پکې نه وي وحدت ترقۍ څه سوچ دی ستاسو وحدت ترقۍ دپاره خو زموږ سوچ دی چې الله تعالی دا دغه کې ځکه چې داسې کیسه ده چې اوس دا مدرسې ډېرې شي که نه نو چاته یو مدرسه نږدې چاته بله نږدې نو هغه د هرې مدرسې نه فایده والي او خبره دا هغه چا ده چې چا جوړه کړې ده هغه په څه نیت جوړه کړې ده نو هغه ته خپل نیت ته رسي نو اوس یو ځای کې دې کلي کې مدرسه ده نو د علاقه ده نو علاقې خلک راځي خو که چې ته بل کلي کې مدرسې نو د هغې خلک باندې چې دلته 10 راځي نو هلته به 20 فایده والي که نو دغه شانتې وحدت سره ډېر داسې علاقې به تعلیم سره منظم شي چې هغه به وفاق کې نه وي او د وفاق ته به هم دا یو فایده وشي چې کله کومه مدرسه کې لږ طالبان زیات دي پرې طالبانو لوبې غونډې کوي بیا او سرخ پې کوي او هته کې کوي بعضې وخت کې ناپویه انتظامیه نو دغه شی د وفاق دپاره هم چې دوی به هم لږ ویښ شي د حساب طالبانو قدر شي دا وحدت الله پاک د دې د اصلاح لپاره وجود ورکړه چې دې سره به انشاءالله دا حکومت کې چې دا کله دغه فریق مخالفین حکومت لږ محتاط چلیږي نو دا وحدت په دا رنګې زه به دا هم وایم چې د اشاعت الله داسې یو څیز پیدا کړی چې دی د دې معاشرې د نیغولو دپاره الله پاک دغه پیدا کړي دي او هغې له لا یخافون فی الله لومة لائم دغه یو دغه یې ورکړی دی تاسو د فتوا چې ورکوئ د دې معیار څه دی څه داسې دغه ده چې تاسو په هغې رول باندې فتوا ورکوئ نو خو د فتوی خو دا اصول دي چې خپل مثلا کتابونه دي اصول دي د اصولو کتابونه دي بیا د فقه مطالعه ده بیا د یو استاذ چې هغه د هغې ماهري عمر یې تېر کړي لکه دې سلسله کې زمونږ استاذ چې کوم دی نو شیخ الاسلام مولانا محمد تقي صاحب دی مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمت الله علیه
یا مولانا صاحبان محمود صاحب یا اوس وخت کې چې کوم مفتی صاحب د مولانا عبدالرؤف سکروي دا زموږ استادانو نو زه 15 کاله لږ بګ دی له چوټیانو کې بتلم دی سره به مالته نو دغه نگرانۍ کې چې سړی پاتې شي او مشق وکړي په دې سره ورو ورو مناسبت پیدا شي په دغه طریقه باندې دا سلسله روانه ده او څوک هم چې دا کول غواړي نو هغوی به په دغه اصولو ځي لکه دا اوس کراچۍ علماو دا فتوا ورکړه دا څه بنیاد باندې ورکړه دې کې څه شي دا چې کوم فتوا جماعت پسې ورکړه چې لکه دوی پسې مونځ نه کېږي بینور ټاون دغه فتوی چې کوم دي نو دا اصل کې دغه دی د بې احتیاطۍ مظهر دی دا په دغه تپوس دغه د بې احتیاطۍ مظهر دی فتوا چې ده که نه نو دا خو جمله شرطیه ده که چېرته یو سړي کې دا کاري نو څه حکم یې دی که نه نو دغه حکم یې دی اوس هغه دا تحقیق چې یاره دا کار شته که نشته یا دا په څه لیول دی نو دغه د مفتی نه ذمه داري خو البته داسې د فتوی په اصولو کې دا دي چې ته به د یو جماعت باره کې فتوا داسې نه ورکې چې دا پلانکې جماعت داسې دی یا دا پلانکې کس داسې دی ته بس په اوصافو فتوا ورکې چې لکه چا کې دا اوصاف وي چا کې دا دغه یي که نه نو هغه دغه سیز ګناه به پوینټ کوي لکه چې دا او هغه په نښه کوي که نه نو هغه څه وزن نه لري دا دوی چې کومې فتوې ورکوي نو هغه وزن نه لري او داسې کیسه رسې تا د علماو منځ کې د اختلاف د مخکې نه را روان دي او دې سره څه نورې خبرې یو ځای شي عوارضه او هغه بیا سړی د اعتدال نه وباسي او فتنې کې مبتلا کېږي او کنې دا مسله چې کومه د حیات ته تحفة القاری دا ویلی دي چې دا د اختلاف د مولانا قاسم نانوتوي صاحب دی او د مفتی کفایت الله صاحب دی اول هغه ځای نه شروع شوی دا د کیفیت د حیات باره نو دا مسله د هغه ځای نه ده نو کوم خلک چې وایي چې لکه کوم کیفیت دغه علما اختلاف کوي نو دا د هغه ځای نه مولانا قاسم نانوتوي صاحب سره په دې رای کې د مفتی کفایت الله صاحب اختلاف راغلی دهلوي شي او نو هغه که داسې شي نو دا فتوا ډېره که هغه خلکو پسې ځي او دا هم ده تاسو یو پروګرام شروع کړی تحفة السحر ډېر مزدار پروګرام دی د دې خیال څنګه راغی دا الهامي دی په دعاګانو راغلی دی او دې له اوس هم زه دعا کوم چې الله به برکت وکړي دا الهامي دی لکه ډېر خلک استفاده کوي دا څو کاله وچلېده اوس هغه منظم دی زما د حافظ محمد عیسی ناست دی زه د دغه کې عمرې ته تللی وم اختر پسې ورکوټ اختر پسې نو ما هغه ځای نه تحفه د سحر کې د مکې خبرې یو دغه کړله د مکې خبرې نو هغه څه زه راملم هلته کې زما 20 ورځې 21 تېرې شوې خو هغه درس بس خوند کړی ما جاري وساته د مکې خبر نو هغه څه 30 درسونه دي هغه دغه کړل د کمپوزینګ یې کړل اوس لګیا دي کتابي شکل براشي د سن 2322 چې کوم دی تحفه سحر کمپوزینګ وشو هغه کیدی شي چاپ شي ماشاءالله د 20 او 21 هغه زیر تحریر ده او دا سوات کې یو دلته اصلاحي تعلق دی مولانا آفتاب صاحب نوم یې دی د توندو ډاک هغه دا تحریک د لیکلو شروع کړی اوس یې نور فضلام لیکي تصنیفات په مشهله ډېر کړي تاسې مقبول تصنیف نو تصنیف خو بس موږ دیهاتیانو داسې ډېر خو نه دی خو د مشرانو صحبت د وجې نه څه رسالې هغه دا یې لیکي زما د ټول نه مخکې کتاب چې رساله لیکلې وه نو هغه نام رکھنے کې اسلامي ادا و ډېر زیات تسند او د کراچۍ مکتبو غوښتي دي هغه زیات وچلېد او هغه زما د فراغت لومبي کال کتاب بیا چې دی نو دویم ما د قرآن شریف یو
تفسیر عربی کې شروع کړو زما د اراده و چې دا به 10 جلد کې راځي ارشاد الحیران الى فهم القرآن جی کې اخره پاره یو جلد 3 ایډیشن چاپ شو او دا یو کتاب ما لیکلی و عربی کې القول المفصل فيما قيل انه اول دا یو باریکه سلسله ده علم الاولیات لکه کنه د تاریخ یو دغه چې اول کار چا کم کړی دی نو دغه سلسله کې یو عربی کې یو کتاب او بله ما نحو صرف دوره زه کومه 20 کاله لږ کېږي او دورې تفسیر هم ورسره وي نو هغې دپاره ما یو کتاب لیکلی و الکلام المنیف فی مهمات التصریف الکلام المنیف فی مهمات التصریف نا ډېر وچلېده هغه د اولا دپاره که نصاب کې راوستی شي نو انشاءالله د دې ډېرو رسالو نه به هغه زیات مفید ستاسو فتواس راتلونکې ده فتاوا خو زمونږ جمع شوي دي اراده مو وکړه بلکې څه کسانو ته هم دی ترتیب هم حواله کړه خو فلحال څه وجود ته نه دي راغلي څه نوم ولې مقرر کړی دی هغه فتاوا ذهن کې دا ده که وجود هغه مرتبه شو فتاوا روضة الاسلام ذهن کې راځي خو بیا به مونږ سره مفتیانو ګروپ دی هغه د دې ځای ټریننګ شوده دي نو بیا به انشاءالله سره صلاح کوو د هغې په دغه باندې به د نوم انتخاب کوو خو زما ذهن کې چې کوم راځي نو فتاوا روضة الاسلام د دې مدرسې نوم چونکې روضة الاسلام دی نو په دې بنیاد باندې تفسیر هم تاسو شروع کړی دی زمونږ د زیات کتاب چې کوم وچلېده نو هغه د ګلدست احادیث دی جی ادم کامیاب ګلدست احادیث دومره تیزی سره روان دي چې چېرته زه په سفر دعوتي سفر باندې لاړ شم نو ډېرو جماعتونو کې دی پروت دي بل دا چې دا کتاب چې کوم دی نو دغه د مولانا سمیع الحق صاحب ډېر پسند کړی مولانا سمیع الحق صاحب دا کوړي او هغه ډېر پسند کړی او هغه ما ته وی چې دا بلکه د فضایل اعمال په شان د دې هر یو دغه به دا به د رشد او د هدایت ذریعه ګرځي بلکې هغه تحریري دی هغه په دې تقریر لیکلی دی کې تحریري هغه لیکلی او دا مولانا سید قمر صاحب هغه ډېر پسند کړی دا مفتی سید قمر صاحب د علوم سرحد شیخ الحدیث دی د پیښور نوموړی مفتی دی نو ډېر شفقت کوي دلته زیر اعظم سر نو د مشرانو هغه دغه کړی دی او دا اصل کې لیکل شوی حرمینو کې بنیادي ته د دې لپاره بخاري مطالعه ما په مسجد نبوي کې کړې وه هغه نچوړ او دغه ریاض الجنت سره روزې سره خوا کې د دې دغه شوی ده تصوید بیا حرم کې 4 کاله کې دا دغه ته راغلی دی بیا چې دلته راغلي بیا هغه نظر ثاني یا مشورې هم پې کړي دي په بنیادي طور د هلته لیکلی شوی نو زه دا ګمان کوم چې د حرمینو د هغه دعاګانو اثر دې سره دی او ډېر دغه سره خورېږي لکه په 15-16 میاشتې کې چې کله ورته مونږ سم یو نو د ایډیشن وځي تفسیر باره کې څه دغه شته تفسیر ما خو چونکې درس چې زه په اولا کې وم نو ما به جلالین کته په دروازه او په هغه وخت کې څه دغه استعدادي خو ما به وکتو نو چې زه به په رکوع کې لکه په 100 ټوکو کې په 50 پوه شم نو ما به ورته وی چې زه به تاسو د باقي پسې راځم که خیري او بیا په رابعه کې ما مدارک مطالعه کړی او په رابعه کې ما د شیخ صاحب سره ترجمه چې کوله دغه وخت کې زه په 4مه درجه کې او ما مقامات یادو ما وړی ځان سره پالتو هلته به چې هغه شیخ صاحب مبتدي روزو کې به لږ وخت واغشته نو ما مقامات اړو دا ما یاد کړی وله نو د هغې وخت نه دغه و ده نو اوس هغه افادات ته شیخ یا خپله مطالعه پر خپله علاقي ژبه کې زما اراده ده چې دا راوړي بیا ما شروع کړې ده
او هغې له ما نوم هم د شیخ القرآن د پسند نوم مرشد الحیران الى تصریحات القرآن ورکړی او اوس ته عامه پاره کې دي چې دی د 20 ورځې کې روز یو جلد کې هغې کې یو خو به دا اراده وه چې ملګري به وګوري مشورې به راکړي او بل دی کې دا نصاب کې ده د عامه پاره طالبان به ترې فایده وکړي. جماعت سره ستاسو وابستګي د کله دا چې کله نه بس مونږ پرتوب کمیس اچولي ځکه چې زه په ښه بده پېښ وم نو زمونږ ماما د شیخ القرآن سره ډېر خاص تعلق و او د صوبایي امیر د مولانا عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه سره خاص تعلق نو مونږ به داسې وخت کې پنجپیر ته تلو چې مونږ ډېر په ښه بده نه پوهېږو شپه به مالته وکړه ختم بیا به سهار خلکو درس کړو مونږ به هغه دغه کې لمبل هغه بدرۍ کې او یا به دغه غر ته وختو نو دې سره وابستګي د هغه وخت جماعت طرف نه څه عهده میلاو شوې رسول جماعت طرف نه بس شیخ صاحب هغه حسن ځوان و د 2 کاله داسې ذلې د امارت یې ما ته سپارلې ذله چا څه دلم او دغه دی جماعتي رکن سره چې تاسو میلاویږي اول تپوس څه کوئ ته نه څه شی جماعتي رکن چې تاسو اول ملاقات کوئ نو تاسو تپوس څه کوئ ته نه د څه شي باره کې تپوس نه ملګري مې تاسو ملاقات راشي ها نوې ملګري خو موږ پوهه کوو نه په څه طریقه باندې ځکه د خلکو ګبرو کړي دي که نه نو موږ نوې ملګري په اول د اکرام په طریقه سره هغه مانوس کوو مانوس کوي بیا هغه مشرانو سره میلاو چې کوم مشران لږ لهجه کې نرم دي نو چې پوه شي نو هغه بس بیا چې یو ځل پوه شي که نه نو بس هغه بیا په خپله دغه شي نو زموږ خو طریقه دغه ده چې موږ اول هغه سړي ته داسې نه وایو چې ته دا شه ته هغه شه ته پلان کې شه موږ وایو چې دې دین ته رانږدې شي توحید وپېژني سنت د الله د اوره بچ کړي که نه څکه بیا دې تنظیم له کار کوي هم ښه ده او که نه کوي نو د انبیاو مشن هغه دا چې د اور نه سړی بچ شي زه خیر دې د هر تنظیم کې خو چې دې د دوزخ د اوره بچ شي که نه او لکه زموږ د تنظیم د مشرانو دا دغه وه د کثرت دغه نو د اصلاح دغه و چې یو سړی د خیر د مونږ سره مدد هم نه کوي زمونږ د دغه هم نه کوي خو دې د اوره بچ شي که نه نو بس هغه اصول دي چې مونږ یو سړي باندې محنت کوو چې دې د دوزخ د اوره بچ شي هغه د اکرام په دغه بیا هغه وخت تېرېدو سره په خپله پوه شي په خپله او هغه بیا چې کوم دی نو دغه شي ده زمونږ یو د کلي یو عالم دی نو هغه یو ورځ ما ته وایي چې دا خلک بندوي موږ نه لکه دا خلک هغه چې چاته وایي نه یې موږ ته ووایي نو زه ورته یو ورځ ما سره و نو ما ته وایي چې تا ته به خلک وایي چې موږ تا نه خلک بندو خو موږ دا کار نه کوو او صرف یو قسم بند کړی دی هغه هم د هغه پلار راته وایي چې دې لږ پرېږدی که نه نو ما ورته وایي چې یاره جي تاسو ولې داسې کوئ ما خو تاسو په چېته سپکه خبره نه ده کړې ځکه موږ ته مشرانو سپکې خبرې نه دي ښوولې که نه توحید سنت یې ښوولی دی قرآن یې ښوولی دی هغې خو سپکې نشته ما ته یې وایي یاره او دا زه منمه چې تا چېته نه نجي مجلس کې موږ پسې سپکه خبره کړې ده او نه د هغه کې خو تا نه یو تپوس کومه چې تا له یوه میاشت درشي نو بیا زمونږ سورې په ګټو وړي په دې راز زه پوه نه یم چې دا ولې ته خو نه کوې دا موږ ته پته ده چې ته بیان کې هم نه کوې او نجي مجلس کې هم نه کوې زما عادت هم دا دی چې زه لکه منفي خبرې نه دغه کې کومه نه نو ما ورته یاره جي دا به تاسو د هغه چا نه تپوس وکړئ چې دا ته ولې کوې دا ته هغه ویلي دي نو که ما ویلي نو بیا به زه ګناهګار یم او که دا هغه تاسو کې څه خامۍ لیدلي او تاسو غلطه ترجماني کړي نو دا خو د هغه طبیب یا دغه دی لکه حق دی چې هغه دا شی وکړي که نه نو دا به ماشاءالله د دې حاجي تاسو خیال کې نن سبا د دروس د قرآن کریم بهترین ذرایع څه کیدای شي نو دروس بهترین ذرایع چې کوم دي که نه تا هغه دا ده چې جوماتونو کې محنت وشي او خلک راټول شي
دا چې کوم ذرایع د یا د نټ دي یا د دغه دي دا ذرایع دي او دې سره څه منکرات جمع کېږي منکراتو د وجې نه په دې کې به هغه اثر نه وي کوم اثر چې ته درد دل سره په ماله کې وګرځې ښځې سړي را جمع کړي او لوډ سپیکر هم ونه لګي نو د هغې اثر به زیات وي او که ولګي چې ضرورت دپاره ولګي نو د هغې اثر به زیات وي باقي دا ده چې د اواز رسولو دپاره ذرایع په طریقې استعمال شي نو د هغې کې به هم حرج نه وي خو دا ده چې شی چې خورېږي نو دا به درد دل سره خورېږي زه به په نورو الفاظو دا ووایم چې دا په کوم درد سره حسین علي رحمت الله علیه او شیخ القرآن رحمت الله علیه دا د مشرانو خور کړی هغه درد او هغه پالیسي به پکار چې دې کې مونږه که بل رنګ استعمالو که نه خپل هغه هوښیارتوب پکې کوو چې یاره دې اوس داسې زمانه ده اوس هغه شانتې دا به مونږ دې سره نقصان کوو چې کوم شی تیاریږي به مونږ نه بل طرف ته ځي دې کې مخه اصول پکار دي هغه مشران طرز به موږ هغه فالو کول پکار دي درد دل سره د جماعت کوم رساله ستاسو په نگرانۍ کې مطالعه کړه نو دا چې کومه د مرکز نه دغه کېږي نو دغه میلاویږي مخکې به هغه سرګودې نه ګلستان په نوم یې وروته او بله خو داسې جماعت رساله شته مرکز طرف نه تاسو عهده دغه میلاو شوې ذمهداري یاستئ شیخ صاحب درکړې شیخ صاحب خو دقه د ضلع دا دغه والا کړی دی بله څه داسې ذمهداري زه اهل هم ډېر نه یم یو دیهاتي یو کتاب درکړی دی تقریض وکړئ تصنیف دغه وکړئ نه داسې څه دغه نه دی راکړی تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو څه رایه ده چې جماعت بنیاد ولې ایښودل شوی نو بس هغه هم دقه وه چې د قرآن خدمت امت مسلمه کې زموږ په دې سیمو کې کمزوری او د دې چې دا د دې مقصد ورسي او د شرک او د بدعت چې دی نو اصلاح وشي او خلکو ته عملي توحید او سنت چې دی دا ورسي او هغه تقریبا ډېر حده پورې الحمدلله کامیاب شوي ډېر خاندانونه د شرک او د بدعت نه الله دې په ذریعه سره بچ کړو کوم کوم ملکونو سفر تاسو کړی زه خو صرف حرمینو ته تللی یم بل ملک ته مې ځکه سفر کې داسې پریشاني ورسي تاسو څه عمل کوئ نو اس دغه خو مبارک سفر دی کې څه پریشاني نه ده جوړه شوې الحمدلله ذریعه معاش ستاسو سره ذریعه معاش دغه دی چې هلته پکې ناست دی دوکان دی ماشاءالله او دا دغه ما مشربین وغیره او دلته 45 سال زما شوي خو ما دې کلي والونه تنخواه نه ده اخیستې نه د مدرسې نه د جومات نه د تنظیم نه تاسو خو دا دیوان د حکیمیم لګي تاسو حکیمیم کوئ ته حکمت ما ویلی دی خو بیا ما ته مور وی چې دا یو ځلې ما یو دوی جوړوله دا زه رابعه کې وم حکمت ما په وړوکوالي کې ویلی نو هغه په یې باندې ما نه 3 ورځې ولګېدې نو بیا هغې زه راوغوستم ما ته وی چې داسې چل دی چې 3 ورځې وشوې ته کتاب نه رالې نو ته خو مونږه دوایانو ته نه خوشي کړې سبق ته هم خوشي کړې نو لنګری منګری دې سنبال که بیا دو نه وینم نو هغه بس هغه وخت کې چې هغې هغه اردیننس جاري که نو هغه شاهي اردیننس و هغې نه وروسته بس بیا دا شی ما پرېښو خو دا بیا چې کوم طب استاد سره ما سبق وي د هغه زوی ماشاءالله قابل حکیم دی اوس هغه خو مړ دی په خپله دا د شیخ عبدالسلام صاحب د سبق ملګری و د شهید اذان خان باچا رحمت الله خو د هغه زوی دی نو هغه ما ته وی چې ته دا خپل فن شروع کړه نو ستا د معاش ذریعه به دغی ما ته یې زه جوړولی نه شم نو هغه وی پیکینګ دوایانې مونږ ته چې کوم اثر کوي معلومې دي نو هغه د په مشوره بیا دا شی شروع کړه خو زه ډېر دې ته اوزګار نه یم د ضمن کې دا سوال راغی دیوبند کې دا یو طریقه کار و چې طب یې ښه و زموږ مدارس دغه نه کوي ترتیب دا ولې نو بس دا د دوی سستیا ده او پکار دی چې شروع شي ماحول نشته د هغې پکار دی چې داسې شی جوړ شي که هغه نی بل څه داسې دغه چې د علماو د طلباو طبقې دپاره سیټ ته د معاش سبب وي ښه به ستاسو د عقیدې مخالف سره برتاو څنګه نو د عقیدې مخالف سره برتاو دا دی چې زموږ فعل سره نفرت وي فاعل سره نه که
یو سړی هغه خلاف کوي نو عقیده کې یا شرک کوي یا بدعت کوي نو هغه سره مونږ خو کې شرکت نه کوو او که هغه باندې مصیبت یا پریشانی راشي نو دا غواړو چې دی وخت سره دغه وشي کېدی شي دی خاص سر واخلي نو دغه کومې خبرې څه غوسه ډېر راځي یاره زما د مزاج کې دغه د طالب او ملا چې بدنظمي وکړي نو زیات په دې راځي میوه که کوم میوه ستاسو ډېره خوښوي میوو کې خو داسې د شوق د ابتدا نه د خوراکونو باره کې په منصوبه باندې ما چې ته خوراک به 1% هم نه کړی که نه بهرحال د انګور خواږه یا د امونه دا بس وینو دلچسپۍ سره خورم داسې نه چې چاته چاهتي چې یاره راوړم یاره دغه شی د خوراکونو ټول طعام کې څه خوښوئ زیاته بس طعام کې خو بس چې هر څه چې ساده وي او دغه کوم رنګ ډېر خوښ ستاسو رنګ خو چې بس کم پیغمبر پاک خوښ کړی نو بس خوښ دی چې شین رنګ دی سپین رنګ دی تاسو شین استعمال کړی کم اکثر بریلیان زیات استعمالي نو اکثر خلک د هغو په وجه نه زموږ دې طرف ته رواج هم نه دی لکه داسې ډېر ملکونو کې کم ملک ستاسو ډېر خوښ دی ملکونو کې کم ملک ستاسو ډېر خوښ دی سعودي حرمینو په باره ماشاءالله پاکستان څنګه پاکستان دویم نمبر خوښ دی دا ملک دی څوک تحفه درکړي ستاسو خوښه دی تحفه خو هر سړی خوښوي خو زه دغه اټین کوم دغه لږ ورځم تاسو نه څوک تاسو کې مسلې تاسو نه درځي جواب څه کوي اول خو مونږ اړه کې وایو چې الله موږ له صحیح جواب توفیق راکړي کنه بیا هغه سوال ته ګورو چې څنګه سوال نه غشان جواب دا ملک جزم د جمهوریت دی که تاسو د وزارت عظما وده ملایږي تاسو څه کوئ نو وزارت عظما کو وحده مونږ ته ملاویږي نو هر څیز دپاره لکه صلاحیتونه دغه او هغه چلول شي چونکې هغه څیزونه میزونه مونږ کې شته نه نو د هغې په ځای مونږ له دا چټۍ باندې پړی دا به غوره کړو دې کې مونږ کار کولی شو زموږ ملک حالات ډېر خراب دي د دې څه وجه ده چې دا خراب شي دی سمیږي بس بس د دې سمېدل خو دا ده چې دا قوم د دوی معتدبهي عیسی الله ته رجوع کړي او دغه د درد دل پیدا شي خوف خدا علما چې دی نو خپلې ذمهدارۍ سنبال کړي علما پوهه خلک خپلې ذمهدارۍ صحیح طریقې سره سنبال کړي زباني جمع خرج نه نو مسلمانان دی پسې روان دي امید دی دوی کې درد دل پیدا شي او اتفاق اتحاد دی سره په د عوامو کې انقلاب راځي دا د انجل حیثیت لري نو بیا امید دی تاسو مکتب نه سو کتاب پټي تاسو راګیر کې څه سره کوئ نو نصیحت به ورته کوو نور خو موږ سره عهده نشته چې دغه چې دا کار مه کوئ جماعت په تاسو ډېر وخت تېر کړی دی څه داسې واقعات شوي دي جنګ جګړه مناظره مباحثه بس دغه کې د عدم تربیت د وجې نه بعضې اراکین خبره په داسې ډنګ وکړي چې هغې نه د مناظرې شکل په اجلاس کې جوړ شي که نه نو دغه شیزونه عام طور مخې ته راځي چې دا د تربیت د فقدان وجه که نه او باقي د ملګرو کې د دنیوي مفادو دپاره جنګ جګړې راځي نه خو تنظیم سره تعلق نه ساتي بعض علما په علاقو کې د باو سره خلاف هغې بنیاد تنظیم نه دی بنیاد دی خپل چې کوم دی نو د دنیا مفاد دي نه خو تنظیم سره تعلق نشته او دا کومې چې دغه کې دننه راځي نو دا د تربیت ته کموالی تاسو زموږ د جماعت احباب دپاره څه پیغام ورکول غواړئ نو احبابو دپاره پیغام خو بس دا دی چې دوی د شیخ صاحب او دارنګې د مشرانو چې کم دی کې صفیول خلکو د دې جون مطالعه کړي او اخلاص کې په یې پسې روان شي او د ملګرو قدر وکړي او د مشرۍ کشرۍ
سیستم خپلو کې قایم کړي جزاک الله نو ان شاء الله دې سره به خیری کار په ماشاءالله عزتمندو کتونکو حضرت نه مونږ دا مختصرا تاسو نو کړو اگر چې سوالات زیات دي خو چونکې نن جمعې ورځ هم د هغې مصروفیات دي په هغې وجه نه مونږ اختصار نه کار واخیستو امید دی انشاءالله بل وخت کې به راځو بیا به سره تفصیلي میټینګ کوو گفتگو به سره کوو تاسو ته بیا وړاندې کوو مفتي صاحب ډېرې مهرباني ډېره مننه